Bismillahirrahmanirrahim. Very important topic day. ठीक शो latest energy. Sishire latest energy. Was the latest energy important wa tamunga padiwa jo ilishu chiyo khubadi ki dabalashi conceptual MCQs मौजूद थी. सही शो बचिया. The conceptual MCQs सरा पदी के जिनी रिलेटेड टॉपिक दी लकम मुंगा पे चार डेंसिटी लेके दा और बल द मजी खबर दा چې بیا به ان شاء الله زموږ سره چې کوم یو لسم چپټر دی چې پای کې زموږ سره یو لا استعماليږي چې هغه ته موږ وایو حسز لا سره بچا حسز لا نو دغه حسز لا په برکت باندې زموږ سره چې دی بیا یو سایکل دی چې هغه ته څه بچا بان هیبر سایکل چې په دې په ذریعہ باندې د دې په مدد سره موږ څه کولی شو چې لیټسټ انرژي کیلکولیټ کولی شو. نو دا ټاپکونه به هم وروسته بیا څه کېږي چې په چپټر نمبر 11 ترمو کیمستري کې څه کېږي ریپیټ کېږي. ٹھیک شو. اوس کته دې ویلا او الته د فرست د مطلب 11 چپټر کې دی هم ځان پوهیږي کو نو هغه په مدد سره بیا ته د دې ټاپک څه کولی شي چې دا تاسو ته اسانه دي شي او دلته کې کته په ځان پوهیږي نو الته بیا تاسو ته مسله نه لکه پوه شو زما مطلب باندې. اوس د لیټسټ انرژي بچیا دو ډیفینیشن دي. لکه یو خدا دې بچی ته بلډینګ جوړول دي څه کول دي بلډینګ جوړول دي او بل سره بچی دا بلډینګ واپس ورانول دي. خو دې ورانول نه دي بچیا هر یو بلاک چې څنګه تا کې خو دې اق بلاکونه واپس کول دي بچیا سیم ټو سیم سیپریټ کول دي دا یو ته بل. لکه چونکه د بلډینګ خو چونکه خبره سره ډېر اخوا خبر ده زبر د تاسو تر مخه ته د دې مارکر او د دې سر دا یو اگزامپل واخلم. وګوره دا خبره نوٹ کړئ کپرس که بچی مونږه باڼ ماتو لکه دا زمون سر دا مارکر دا سر د دې یو ته بل پس سره بچی ان خطر دی باڼ جوړ کړی دی نو کدا زما تو ما نو دې ته وای باڼ بریکینګ سو ته وای باڼ بریکینګ. نو باڼ بریکینګ چې دا څه شي بچیا اټ ریکوایرډ انرژي دې ته د انرژي سره بچیا د توانای وتا ضرورت دی. نو دا اندوترمیک دا به صحیح اندوترمیک او اندوترمیک څه ته وای بچیا چې زمون سره د سیستم نه انرژي لاړ شي چاته بچ سراوندینګ دا. نو اندوترمیک کې به زموږ سره چې کم ساين موږ اخلو اب پازیټیو به صحیح پازیټیو ډلټا ایچ او خیر او دلته موږ نورم کلیر خدا سینې پوینټونه په سر د وخت نه بعد زین کې کېده. اوس کا فرض کو واپس جوړو مې ټیک شو کنه مچا نو دا باند فارم شو باند شو فارم مطلب باند جوړ شو. نو باند فارمیشن چې دی کې انرژي څه کېږي ایوالو کېږي انرژي ته راوځي نو دا مطلب انرژي ته ریلیز کیږي دا د ایکزوترمیک دا سره ایکزوترمیک او دلته کې زموږ سره دا ډلټا ایچ ساين سی بچي نیگیټیو سبب بچي نیگیټیو او دا نیگیټیو پوزټیو ان شاء الله موږ بیا په ترمو کیمستري کې به ایکزوترمیک او اندوترمیک په ډیټیل سره وایي چې یار ایکزوترمیک د لپاره نیگیټیو ولې دی او د اندوترمیک د لپاره پوزټیو ولې دی. اب حالت بیا خیر په چپټر نمبر 11 کې څه کو ته خیر سره ډسکس کوو او د دې خبرو په مناسبت سره تاسو ویل شي کنه لیټسټ انرژي. اوس که پرس که تاسو ګورئ کنه دا خو یو مارکر شو د څه د بلاشي مارکر لکه یو ډبه تاسو راوخله نیو لیټسټ جوړ شو بچیا لیټسټ موږ څه ته ویل دي چې کله زموږ سره مطلب اټمونه را کمباین شي په 3 ډایمنشنل کې او زموږ سره یو خاص جیومټري جوړ کی نو دا څه ویل دی وتا لیټسټ ویل شي. اوس اور نه ډیفینیشن بچیا کوم چې مالا لیکل دی په بلو کلر باندې مطلب ځان سره نوٹ کړئ the amount of energy released when 1 mole of an ionic crystal is formed from gaseous ions of opposite charges is called what latest energy. لکه دلته کې به موږ یو دا کوم ډیفینیشن چې دا ولنه دی نو یو ایگزامپل سره د موږ ورکړی دی opposite ions دی چې دا یاد ولرئ بچي هم کم کرسټل جوړو چې آیونیک کرسټل یو پوزټیو دی بل نیگیټیو دی مطلب یو کیټاین دی بل سره اناین او دا په کوم حالت کې دی چې په گیشس کې وګوره یاد ولرئ
دلته کې اماونټ په څومره اخلي بچي پلیز 1 mole 1 mole mean 6.023 into 10 raised to the power 23 دومره به آینز د پازیټیو اخلي دومره به آینز د نیگیټیو اخلي او جوړیږي بس تاسو سره دي 6.023 into 10 raised to the power 23 ورته به ډبل نه کوي ولې لکه د دې نه مخکې موږ ویلو هم وګڼه په کیوبیک کې مطلب اف سی سی کې موږ ویلو چې سلور آینز دادي سلور آینز اصلي چې دا دوه چارج او چارج تاسو جمع کړئ د 18 ولې نه بچیا 4 آینز دا شو 4 آینز دا چې کمباین شو څور کې بچیا 4 سوډیم کلورایډ ورکړي 4 سوډیم کلورایډ ورکړي په پیر پمپ خبره کوم نو دلته کې زموږ سره چې کوم انرژي دا ایکزوترمیک دي سره بچا ډیلټا ایچ ال ای مین لیټس دا دې زموږ سره ماینس مین نیگیټیو مطلب چې شو زموږ سره دا ایکزوترمیک دي سره ایکزوترمیک او هغه موږ ویلو هم ته بچیا چې د دې چې کوم ریپرزنټیشن کوو دا به څه کوو بچیا په کیلو جول پر مول کیلو جول پر مول مطلب دا یونټ نو دا تاسو سره په پازیټیو کې وړاندې شي او دا زموږ سره په نیگیټیو کې وړاندې شي چې پازیټیو دی نو انډوترمیک وي او چې نیگیټیو دی نو څه بچیا ایکزوترمیک was the first definition چې دی دا according to exothermic دی according to exothermic دی او دم که پرس کتا سو بیا په ذهن کې وسه شک اخلي په انډوترمیک کې کوم مثال باندې په کم لاس باندې ما گلوز اغوست دي دا پروډکټ دی سره بچ پروډکټ دا کم لاس چې دی وداوټ گلوب دی دا سره بچ ریاکټنټ دی ٹھیک شو وس کومګه the reaction heat mean heat of product minus या energy of product minus energy of reactant energy نه چا سیوا ده بچیا لاندې کپو خان صاحب ته به خې په ګډوډو سره شوی دا کم دی او دا سره لاندې چې دا کم نه کړه تاسو سیوا من په کې انسان بسر راځي نیگیټیو سان بسر راځي نیگیټیو لکه پوه شوي بیا به بلکې الټا کېسته بیا د سیوا نه سمون په کولې بچیا کم من په کولې نو بیا سره راځي بچي پازیټیو راځي سره راځي پازیټیو لکه پوه شوي و the second definition according to endothermic دی مطلب چې the amount of energy required and the release of the required to واپس دا خبر دی to break 1 mole of ionic crystal the ionic crystal 1 mole ماتولي خپل constituent ions تا اب دا ions په کوم حالت کې چې بالکل سیم په سیم حالت تبدل ول constituent mean چې sodium chloride جوړ نه چانه دی بچا د sodium ion او دا کلورایډ آن نه دی نو واپس په سره راځي چې سوډیم آن بتی او کلورایډ آن بتی واپس راځي چې کم آیونیک کرسټل جوړ دی د آینا عقبه واپس هغه آینز واپس راکړي دې ته څو چې دې ته کنسټیټیوټ وایي لکه دا سوډیم کلورایډ روانه نه واپس څه کوم شي بریک ډاون کوي دا سیده خدای دې کې به چې کله دا زماتو نو دا ساين بسره راځي دا بیا پازیټیو دا بسې پازیټیو لکه پوه شوي دا که شنبه د میګنیشیم کلورایډ چې دی میګنیشیم آین نه خدام به گیشس کې دی کلورایډ آین چې دا بس کې دی بچا گیشیم آین دی او دا 1 مول موږ راغستې دي او 1 مول میګنیشیم کلورایډ سره دی چې بچا دای جوړ کړل دلته چې کوم لیټس انرژي دا د زموږ سره -2526 مطلب دا دی چې د میګنیشیم کلورایډ لیټس انرژي سیوا درچانه بچا د سوډیم کلورایډ او دا ان شاء الله چې کوم فیکټر افیکټینګ دی پاکي به موږ ډیسکس کوي په خپل ودا سپويږي بل دا یاد ولرئ د stability of lattice stability of lattice mean چې stronger ionic bond in lattice که زموږ سره lattice stable دی bond پکې strong دی it means چې د انرژي سره بچیا سیوا دا ډایرکټ ریلیشن دی سره بچیا ډایرکټ ریلیشن دی دین علاوه دا خبره نوٹ کې بچیا دا موږ ډایرکټلی cannot be determined یا calculated directly بلکې دا موږ په یو سایکل په ذریعہ باندې ډیټرماین کوو چې دا بار نه بر سایکل وایي او بار نه بر سایکل چې ټوټلی بیس ته بچا باندې بچا با هیسس لا او په هیسس لا باندې موږ انټالپی چین معلومو مطلب انډایرکټلی کیلکولیټ کوو ډایرکټ په کیلومتر باندې نه کیلکولیټ کوو دا ان شاء الله باندې موږ بیا وایو خدا تاسو یاد ولرئ چې دا سکه کې ډایرکټ موږ نشو کیلکولیټ کولی په دې کې چې کوم سټیپس دي دا غنه به څه کو دا غنه وایي کیلکولیټ کوو بل د کار خبر چې بکیر بچیا هغه هم دالي چې فیکټر افیکټینګ لیټس انرژي فیکټر افیکټینګ لیټس انرژي
دا ټولې خبرې بچیا دا زره غونډونو په دې اکویشن کې لګې دی دی نه داسې ته خیر ویم هم مطلب latest energy is directly proportional یا تاسو لیکلی شي is equal to لیکلی شي Q positive mean magnitude of positive charge multiplied by Q negative mean magnitude of negative charge magnitude means positive पे सेवा दे positive पे कम दे and inversely proportional to the size or radius of positive ion and also to the radius or size of the negative ion अलग बने पोस्ट हुए उस दा equation दल्ता पे expanded फॉर्म की ताऊ जिसम निकले शे मतलब latest energy is directly proportional to Q positive our latest energy is directly proportional to the magnitude of Q negative अलग बने पोस्ट हुए similarly latest energy is inversely proportional to the size या अलग की radius सेवा शुरू size हम सेवा शुरू करें is inversely proportional to the size या radius of positive and also inversely proportional to the radius या size of negative charge report हुई उस गोरे दा खबरी पखपल बता सो ऑटोमेटिकली क्लियर की मतलब latest energy is inversely proportional to कमाल से लिख दे size of unknown factor दे मतलब latest energy is inversely proportional to कंडीशन लिख ले latest energy is inversely proportional to size of ion या radius of ion और दा टू ले खबर मुको दी इक्वेशन के सकते बच्चा रावण निकली उस गोरे दा पॉइंट न हो तो याद ही करना उस मुको गुरु करना कि द मैग्नीशियम क्लोराइड लेटेस्ट एनर्जी सेवा दे कर सोडियम क्लोराइड द मैग्नीशियम क्लोराइड की सेवा द क्लोरीन से बच्चा सेम दे करना हम मालूम हो यार द 10 साइज 50 सेवा नमुक तरह पत्र कि मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 के लिए कदा तासु से ग्रुप दल्टा वाले है ना दल्टा के जम सरा लिथियम या दे सोडियम दल्टा दे बेरिलियम और खसरे बचे मैग्नीशियम दे मैग्नीशियम ती पराइट तरफ बांधने साइज से सरे उड़ के दा सोडियम साइज दा सरे बचे दा मैग्नीशियम बल पर सोडियम मन साइज ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दे दा सरे बचे +2 दे चार्ज पिम से वाले चार पिम सरे बचे चार पिम से वाले पदे वजह बने हम द मैग्नीशियम पर लेटेस्ट एनर्जी से वाई देने के अलावा साइज ऑफ द मैग्नीशियम सरे कम दे और साइज सरे बचे इनवर्सली साइज उड़ के द लेटेस्ट एनर्जी से छोड़ा दैट्स व्हाई द मैग्नीशियम क्लोराइड लेटेस्ट एनर्जी से वाई द चार बचे और अदर तो मुंगा में दाजम सरा 787 दा बरसों में बचे 2526 बजे पॉइंट पहुंच हुई उस दायत वगैरह बचे डाउन द ग्रुप सर लिथियम दे सोडियम दे पोटेशियम दे रुबिडियम दे और सीजियम दे दा पॉइंट में मुंग पता बच्चे चिकर डाउन द ग्रुप राजू जो साइज कीगी गटी साइज कीगी लका हवा दा बजू सर सोडियम शी बियाजम सर कीगी बच्चा लका दा सर सोडियम एरोर बसाइज कीगी बच्चा लका पोई गए साइज कीगी गटी जो साइज गटीगी बार्लिन बसे कीगी बच्चा सेवा की अच्छा बार्लिन सेवा कीगी नो बार्लिन एनर्जी बसे कीगी बच्चा कमी That's why the cesium chloride latest energy सर बचे रटूना कम दा आर्डर बताया दी बच्चे लिथियम क्लोराइड एनर्जी latest energy सेवा द सोडियम क्लोराइड ना और सोडियम क्लोराइड लगा दे पारा दा पोजीशन में बता दस निकले छे आ पॉइंट पर सर रखते छे ची bond energy is inversely proportional to bond length the size the सेवा के दो सारा बार्डन सकेगी सेवा की नो लेटेस्ट एनर्जी में सकेगी बच्चा कमी पोस्ट वाला उस दर्शन का परस कभी हम दा आए में तो स्कांस करने होने के जो मोटर सकते हैं बच्चा मुक्त पता रखना दा फ्लोरीन दे लाने से बच्चा क्लोरीन दे और सकेगी दा ब्रोमीन जरा डाउन द ग्रुप राजमा पहले की ग्रुप नंबर 7 की नुबिया द फ्लोरीन वाला तर द आयोडीन प्रोसेस कीगी सेवा की जो सेवा की नुबिया लेटेस्ट एनर्जी से कीगी बच्चे कमी दैट्स व्हाई द सोडियम क्लोराइड द NaF लेटेस्ट एनर्जी सेवा द NaCl ना द NaCl लेटेस्ट एनर्जी सेवा द NaBr ना और द NaBr लेटेस्ट एनर्जी सेवा द चना बच्चे द NaI लका पोश है बल तासु लका बदी बानी दम द से शे उस दा दोन दा कांस्टेंट है दा हम गोली को दा होता दिक्कत है द NaF दा सेवा द चना बच्चे द NaCl उस पदे पान के राजू लगा तो वर्ष कट का खैर नहीं
چې د الومینیم نایټرایډ به انرژي سیوای لیټس انرژي سیوای کده الومینیم اکساید نو الومینیم په تا کانسټنټ دی کنه او خبر دا چاره بچیا د اکسیجن په اکسیجن باندې -2 چارج دی او په نایټروجن باندې سره -3 چارج دی نو چارج موږ دلته لیکل دی چارج آن د آین چارج آن د او هغه موږ دلته لیکل دلته دی بچی چې لیټس انرژي کچای پازیټیو چارج دی او کچای سره چې دا سیوا کېږي نو لیټس انرژي وسه کېږي سیوا کېږي دیټس وای د الومینیم نایټرایډ لیټس انرژي سیوا درچا نه بچا د الومینیم اکساید نه لکه پوه شوي دا ټول انتهایی خسته ایکویشن دی خپل باندې هر څه کېږي تاسو کنسپټ کړئ کېږي دین علاوه بل لکه دا خو موږ ویل کنه دا پوینټ کلیر شو کنه مطلب د دې پوینټ تاسو لیکل شي چې لیټس انرژي از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د میګنیټیوډ اف پوزټیو as latest energy is directly proportional to the magnitude of Q negative. Clear? بل موږ راځو چې چارج ډینسټي د سره چارج ډینسټي او چارج ډینسټي باندې څه کوي چارج ډینسټي دی ته وایي چارج ډینسټي دا برابر دی is equal to charge divided by size. اوس بیا وګورئ زه اول دلته کې مثال تر باندې دغه معلومه ده د سوډیم د څه شي د سوډیم سره غټ دی او چارج په سره ورکه دی دا شو از ایکوال ټو +1 ډیوایډ بای بیگر ویلو مطلب سره زیاته پر راځي کنه دغه چارج سره بسره راځي بچا لیس راځي و زمانو د چاره لپاره بچا د میګنیشیم لپاره میګنیشیم چارج په سره +2 دی او ساجي سره ورکه دی لکه پوه شوي چې +2 زبر لو ویلو باندې سمال ویلو باندې څنګه ډیوایډ کما انسر بسره راځي هاي راځي د میګنیشیم چارج ډنسټي سره سیوا د قشن بیا تاسو دغه تر شي چې الومینیم تر شي چا تر شي دغه دلی شي شوې اول د سوډیم بیا د میګنیشیم او بیا څه شي بچا الومینیم په سوډیم باندې اکسیډیشن سټیټ +1 دلته د +2 او دلته سره +3 د سایز غټ دی د بیا درمیانه دی او د ټول سره وړکی دی د ټول بچا ډنسټي د چاره پر سره راځي د الومینیم لپاره وستاسو که مثال تر باندې هلکه په دې پوه شوئ اوس دا پوینټ په ذهن کې کېږدئ بچیا ستاسو نه زه یو کوېسچن کوم بچي د الومینیم کلورایډ به لیټس انرژي سیوایي که د میګنیشیم کلورایډ که د سوډیم کلورایډ نو لکه پوه شوئ تاسو ته شان لیکلی شي کلیر دې نه علاوه کوارډینیشن نمبر چې دی کوارډینیشن نمبر تا که تاسو پکې وم نه وایي دومره خیر ضروري نه ده کوارډینیشن نمبر پر موږ ویلی وو نمبر آف ایټمز اٹیچډ with central atom ته چې څومره اټم اټیچ دي دغه نمبر ته څه وایي کوارډینیشن نمبر که دوه اټیچ نو کوارډینیشن نمبر به 2 راځي پوهېږئ که نه که دوه اټیچ نو څو راغله 2 که درې اټیچ نو څه راغله لکه پوهېږئ 3 که څلور راغله 4 او که 15 راغله 5 او که شپږ راغله نو څه وایي بچا 6 پر راځي یاد بیت انشاءالله خبرې ده نو چې څومره کوارډینیشن نمبر سیوا کېږي تاسو لیکلی شئ چې لیټس انرژي زه به دلته ولیکم لیټس انرژي لکه پوه شئ بچیا لیټس انرژي is directly proportional to coordination number ته سره بچا directly proportional دی لکه لیکلی به شو دا خبرې باقي چې کوم ستاسو په دې کتاب کې کوم ټیبل دی بالکل تاسو څخه په اسانه باندې دغه کولی شئ چې د NAF اوس بل ته دم لیکلی شئ لکه دلته اوس تاسو د یو NAF ته بل سره بچا LICL NAF ته بل سره LICL اوس دا دواړه بدل دي دا دواړه سره بدل اوس دا بیا ودرئ چې کپرس کدا اول مطلب لیتیم سایز سره وړوکی دی د سوډیم سایز سره غټ دی بیا راځو چې کلورین او فلورین ته د فلورین سایز سره وړوکی دی د کلورین سایز سره غټ دی
خو چون کې کلورین بیا لیس الکترونیګیټیو دی او فلورین سره مور الکترونیګیټیو دی بیا لیس الکتروپوزټیو دی سره نو دی پاسان الکترون ورکوي او زیات په پوزټیو چارج راځي. تاسو لیکل شي په دې کیس کې زموږ سره د سوډیم او د کلورین دا بانډ سي د سترونګ دا به سي سترونګ. تاسو لیکل شي چې د ان اف لیټس انرژي به سیوای د چار بچا ال اي سي ال شان ال اي سي ال دا په دې ټیبل کې ورکړه هم دی یو دی 895 بل څومره دی چې 833 کوله مشارکه انور خو خیر به د قلاسیم کو سیم دغه خبرې ده کړې وی ګوره بچیا کټسپ پکې موجود او کنه موجود خود قصر دا کم تاسو چې کوم باندې پیښه ولې کولو چې دوباره ته بیا ریپیټ کوم چې لیټس انرژي is directly proportional to the magnitude as a positive decomposed. ठीक है चलो रखो शो dot वही गए into r positive dot r negative. तो inverse ته دې سره او په دې باندې ویریس एग्जांपल موږ وکړه خو یوازې ما تاسو بار بار ما یوازې و چې زم په لیکچر باندې باندې ریګولر راتللی ریګولر لیکچر کور تللی او ریګولر څه کولې چې کته چې د نن لیکچر صحیح تاسو ته کلیئر او سبا بیا دومره مکه چې سبا سره دیو لیکچر وسره سره سروم غوړای او بیا په دې لیکچر کې څه مسلې نو هغه تاسو ما تاسو ویلم د کپرس په ورډینګ نه تم مسلې کنه دا په یو ورډینګ باندې تاسو په لکه اوس دلته کې په بنوي ته کنسټیټیوئنټ مسله راغله دا خدای ته پوس کوي خو بالکل په معنا باندې نه پويږي ته پوس کوي سر د دې په فکر په معنا نه پويګم دا مې پويګم بس و به ګوره بچیا بس ته